الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عزت منی اللہ رب العزت و میشتو سبوندی ډیر نعمتینا کړی دي چې اول لوی نعمت دی الله رب العزت دغه دا چې میج الله پاک انسانون پیدا کړی دا دی الله دی نعمتینا ټول شی لوی نعمت تا کنی میشچا دس ندی کړي چې الله پاک ته می درخواست لیکلای وي الله پاک ته می سوال کړای وي الله پاک ته می جرګا ور وستلی وي میش په دنیا شي بالکل وینا بیا الله رب العزت میجا په انسانونو انشاء الله پیدا کړی زناور انشاء الله نه پیدا کړی داندې الله پاک سیمنا لوی احسان د چې په میش باندې کړی دا کچېره الله میش په نارم مخلوقات شي په دنیا شي آتیا زرنا زیوت مخلوقات امام ابن العربی رحمت الله علیه لیکي چې په دنیا شي 80,000 نه زیوت مخلوقاتی کپدا انسانون لوا په نرم مخلوقات شي میش پیدا شوی وای سم کړای شو له سمانه شکرای الله په میش سره دام نه لوی نعمت یار باندې وکړو چې په ټوله مخلوقات شي اشرف المخلوقات چا بنی آدم دا هغه انسان دا هغه اشرف المخلوقات شي الله میش پیدا کړی بیا دی مو عزت منی بل نعمت الله په میشتو باندې کړی دا هغه د ایمان نعمت تا چې الله میشته ایمان رو کړی دا او میشه چا داس نه دی کړی درخواست لیکلای وی یا می الله تسول کړی وی کچری میجا دغه انسانون دا مسلمون کچری میجا په کافر ان شاء الله پیدا کړی وای سمې بکړای ټول عمر میں په تکلیف شوای ټول عمر میں آغا دی کوي په آخرت شي په جهنم شي زندگی میں تیرا ولای تکلیفنا میں تیرا ولای الله پاک مشته د ایمان غوندې لوی دولت الله مشترو کړی دا نو مې غوښتلای دا په تیور باندې الله مشترو کړو بیا په دا نعمت شي بل لوی نعمت میج د چا امتیون یو ګرځولي د پیغمبر علی صلوات و سلام په امت شه الله می پیدا کړی دا خو داسې امت نه دا لکه مخش امتینا دیتا خو الله په قران شه په خپل وی کنتم خیر امه اے پیغمبره یای تو سے په بهترین امت شي دا تو امت دا بهترین امت تا په مخش امتینا دا الله رب العزت 10 انبیاء کرام تیر شوی دي سولینه کړی دي چې الله میجا په دا امت شو ګرځوا خو الله نه دی قبول کړی یو واحد هغه پیغمبر چې حضرت عیسی علیه السلام الله ترسول کړی دي چې الله مویا په دا امت شش میرا وکا هغه عیسی علیه السلام به په دا امت شي بردریمی نبی ادا پیغمبر یادا او د پیغمبر علیه السلام امتی یادا ابردریمی ډېر حال کې تمنا کړی دو
و مخش امتی شي هر پیغمبر به د خپل کسونه تسیری کړي ډېر پیغمبرونه چې میجا په دا پیغمبر په امت شوای چې کله دا پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله روشي لا تؤمنون به ولا تنصرون میج به ایمان یا پروړي او میج به امداد یا وسره کی خو الله پاک تکیمه خوشوا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله قبول کړو ابرسی نو دی وجنه مې دتمنه دامره شګړې دامره نعمتینا الله په مش کړی دي مش د الله شکر یاد کړی دو نا مش د الله پاک د نعمتي شکر یاد کړی دو نیمه دو ادا کړی سیم رشګړې چې دا انسان وجود چې کیم دا پدا وجود شننا دا سترګې الله انسان ته ور کړی دي غژینا الله انسان ته ور کړی دي پیوے جبا دا لوسین افشے دان دمین اللہ پاک انسان تا ورکڑی دی بیا ٹیک ٹاکی ورکڑی دی کچیر دا استرگی دی میشتوس والا رندے وائی میش بے پا دنیا سے لندہ وائی ہے سمی بے قتلائی نشوائی سمی بے دلائی نشوائی اے بلچا دی لوس محتاج بے وائی ماڑائی میں بے سرنگ خوڑ لائی المنزت به سرنگ اطلاعی دا سیمرا لوی نعمت تا خو میشتا دی نعمت پتہ نہیں لگی جی نعمت ایغی چانا سڑائی پشتنا وکو چی چا سر وینا ایغی خال کے نا پشتنا وکی چی آیا تو سترگی نشتا دنیا سے استد ازلو گوڑی چی دے تو تا ملاو شی اب توی چې هي سم زنه غوړي دا مې زله غوړي چې مسترګ وای زسترګوار وای مو په خپل سترګ وطن کتلای مو وطن ندلای دا مې ارموندا بیا داسې وخت د مویدت منه غژینا مشته د نعمت پته نه لګي دا نه غژینا الله مشته روکړي دي په دامن د مجبور وي کاشره دا کونه وای اوان نه کین پیدا شوی وای طول عمر به میشتا خبره آب اوردلینا میش به اغه محتاج وای یا پسترګ بوندې یا په جمع بوندې میش ګونګون وای ټول عمر مې ځګه دو کړای نشوای خپل زړه بڑاس مې میجوستا اپ او جبا بوندې بسای نشوای ایشیا د مویدت منه دا سیوری دې کیږي دا انسان وجود صدا دا لوی الله نعمت تا امانت یدا نعمت یدا میشتا پتہ نه لګیږي خو چې کلا دیر جوړا شي او کلا د تقریب د تور سیږي بیا پاتم شه د نعمت تو یا یا الله چې مو شکریا ادا کړی وای دا سیور د مخشه آیو ځنکایو رسول بدر په نوم باندې ایسا بیماری نه وا خالی په بایسیکل باندې راونو پرې وته ګنده ولګیدا ډاکټر ته ولو ډاکټر وکاتلو آخري پېښور ته ورسولو چې دا خو کینسر په ولګیدو بیا هغه بیمور الله ټیکړو سلویر پینځه کول الله شفا ورکړه بیا بیماری الله بل دې ته بدل کړه دې ګنده نه چګه کړه پیپړې ته په پیپړې باندې کینسر ولګیدو اے میشتوس وجود صدا دا ہے سب پتہ نہیں لگی جی چې سټم الله میشتا خوشا کړه چې ګور دې بیماری په د انسان رو ولا نه شکر ادا چې دې مو شکریا ادا کو آیا په دې باندې کینسر والا غوا آیا په دې ته ټي وي ویر والا آیا تیر جړای ویر والا آپ ینا باندې دا والا غوا په وینې کینسر والا غوا داسې بیماری دي د مویدت منه چې د میشتو سي مخه د علاج مخه نه ویني مش خو وی چې صحت کارت آپ شه ختم شو چې دا مرا چې په یو بیماری باندې د سلويشت لاکا لاګي د مویدت منه دا الله نعمتونه دي مشترو کړی دي سلويش لکه مونږ خالي هغه اپریشن دا بیا د علاج پته نه لګي چې د علاج به کامیابی
کنه کامیاب به وي شاه داغه یو شای خالی پیپړې په سلويشت لکا ایوا ګوردا په سه لکا ان ملويږي دا الله مشترو کړی دي دا لوسینا دا مجنمی می دا سترګې په کروڑاوي په کې ماته ته غوړه په دنیا شي سیک داس نه تو ته دیر کو سترګې در خپل سترګې در روب سي تو ته دیر کو دا الله نعمت نه دي کني دي نه الله په میج باندې کړی دي بیا می شکریا نه ادا کړی بیا می دې نعمت شکریا می نه ادا کړی او چې کله دا بیماری انسان ته ولګي بیا هغه سیک پښتنه وینا کو میډیا والا پښتنه وینا کو چې تشي ارمون دي دا او یہی چې یو ارمون میں دغه دا چې صحت میرے غوای دا صحت صدا دا وجود صدا دا لوی نعمت په نعمت شي افسوس میج د الله شکریا نه ادا کړی او چې کله الله په خپل وی چې کله یو انسان د مو شکریا ادا کوي ز نعمتونه جوتوا او چې کله شکریا نه ادا کوي زه کموا لئن شکرتم لازیدنکم کچره تاسو د مو شکریا ادا کوي الله وی لازیدنکم زدا خپل نعمتونه ناراض جوتای کوا ولا ان کفرتم کچره تاسو نافرمانی کوي ان عذاب لشدید ما عذاب ډیر سخته نه میج د نعمت شکریا نه ادا کړی او چې کله د یو نعمت شکریا ادا نشي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کله یو انسان دا وی چې دا نعمت مسره همیشه د پروايي یو نعمت وجود دی دا لوسین افشی دی سترګې دی غژینا دی یا دا پرېږدا په دنیا شه الله غړی در کړی دا الله خیر در کړی دا الله دی کون در کړی دا الله بچون در کړی دی ہوتی شکریا ادا کوي الله به تجوتوي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کچره ته وی چې مسرا د نعمت یوتاوي او بل همیشه د پر مسرا وای وی چې کله ته همیشه د پر یو نعمت زون سره شتل غړي وی چې شکریا ادا کا تو سره به همیشه وي کچره ته شکریا ادا نه کې د نعمت په دینه دریمي دا به دینه کمیږي دا به دینه ورکیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایغه د نعمت ډیر شکریا ادا کولا چې څه خوشالي به پروغ لا په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږه سخت شکریا ادا کولا چې یو مقام مونږه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته روغلو چې کله روغلو بیا دا جبرائیل امین پیغمبر ته فرمایي چې پیغمبره وقال الله انه يقول من صلى عليك واحده صلى الله عليه عشرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته روغلو او وته وی چې پیغمبر الله وی چې سیک په تو باندې یو ورته درود وی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه یو ورته وی وچ الله رب العزت په دغه انسان باندې الله پاک لاس رحمتنا الله په وروي لاس رحمتنا چې کله دا خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فسجد سجودا طويلا وچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په سجدا باندې سملستو شو وجدا سجدا الله پاک ته وکړه په دې باندې چې یو ورته په مو باندې سیک درود وی رب الله پاک په باندې لاس رحمتینا الله وروي په دا خبره په د خوشحالي خبره د زری باندې چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجدا باندې الله پاک ته سملستو او شو دا سجدا وکړه ها یو صحابي وی قال عبد الرحمن ابن عوف حتى ظننت انه مات طول سجود وی چې مو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می جوړی دلو چې دامره وجدا سجدا وکړه می وی چې په سجدا شه وفات شو دنیا نه لړو الله پاک خپل کړو دامره الله پاک ته سجدا وکړه وجدا سجدا په سجدا سملستو په ډېر موقع باندې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کړی دو بلکې صحابه کرام کړی دو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سمرا لوی او چا صحابی دا هغه په واخ مسلمه کذاب یو کافر وو خدای دا پیغمبري دعوی کړی و بیا کله چې دا ایوه صحابي دی لوسا مردود شو بیا دا خبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترولو امیر المؤمنین وو چې دا خبر و ترولو چې مسلمه کذاب چار وشوا چا قتل کړو ډېر خوشالۍ دی واجنا د الله د شکرې دی واجنا الله ته په سجدا باندې سملستو سجدا الله پاک ته وکړه الحمدلله چې دې غم نه خلاص وي نو دا سجدا زنا خلق دا کو آیا دا جایز دو کدا جایز نه دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو شکریا ادا کولا په سجدا باندې هغه پیغمبر وی وا هستی وا میشو پیغمبرون نشي کېدای میشو دغه امت ولای نه صحابه کرامی فقهای کرام په داسې اختلاف تا امیز امام صاحب یی چې نا سجدا کړل جایز دی سیمره امامون جی دا غون کایل دی دغه چې سجدا کړل جایز دی کسړای او بوسی جایز دی خو میز مذهب په نت باندې امام ابو حنیفه وی چې نا سجدا زکه ما او بوسی چې تو څه خالی په سجدا باندې چې نعمت الله در باندې کو ته سجدا دا کوي ټول عمر به په دغه سجدا سے بیا سړی سملی زکه انسان باندې خو ډېر مهرباني دی نعمت نه دی نو دواره کاته چې وشي آغا د شکریه د پر ناپل اډر بختار دی او صاحبین په کول باندې ا جایز دی امیج امام صاحب یا جایز غنی هاغه دا سویای چې د په ځای باندې بختره دا دو چې الله ډیر نعمتونه کړی دي چې میج بار بار دا سجده ادا کوي نو دا ټول عمر می میج الله ته په سجده باندې سملی نو دی وجنه مې عزت منه دا غا سجده کړل په دینه بختره دا دو چې سړی دواره کاته الله پاک ته ناپل نیات ونسی ناپل وکو دا په سجده نه ډیر بهتر دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دامر د الله شکریا ادا کولا چې په سجده باندې دامر به پریتو چا صحابي وی چې مو ویل کدا خو ساو نه لوړه دامر مندا به د الله ته په سجده باندې پریتو د الله شکریا ادا کولا چې الله ته فضل ته مهرباني نن د مو عزت منه الله مشته وجودی نه روکړی دی دولتین الله روکړی دی بچون الله روکړی دی خروکین الله روکړی دی دا نعمتونه دي خو مشتا سجدا نه دادا مشتا داسې شکریا نه دادا کړی نه مې د الله پاک ته داسې نپلینا کړی دي چې الله تو شګړې تو مهرباني په مو دې کړی دی یا الله دا وجود دې روکړی دا دا سترګې دې روکړی دي دا غژنه دې روکړی دي یا الله تو شکریا مې نه دا یا الله زنه شکریا ادا کوم اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق ادریمی چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وغلو چې الله ته وبخښلې الله ته ګناه نه معاف کړل پیغمبر ته زره ورغلو وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو وکړل ټول شپه به اپ عبادت مونږ ته راولا چې الله مونږ دمه مهرباني وکړه چې الله مو ته بخشش وکړو الله مو ته ګناه نه معاف کړل الله مو ته درجه ورکوي الله متلوی مقام رکوي الله منا خواشتا الله ته 10 عبادت په کړو چار درې می چې واش په عبادت مونږ دی ویلوړدا الله ته پاک ته جوړي او عشق کې بیاوی وی چې پیسا مبارکا دا د عشق کې ډاکا شوا دامن الله ته وجړل په دینا بادا بیبي عائشہ وی ته وی چې یا رسول الله دم نه ویل الله پاک ته جوړي تو الله بخښلې تو لوی پیغمبر یې ادوی جهان سردار یې الله تو تعالی سم مفکر دا من ویل الله پاک ته جوړه دا سوي ته وی دا سوي ګناه مې کړی دا جرم مې کړی دا غلا مې کړی دا نه وی ته وی سوي ته وی افلا یکون عبدا شکورا اے بی بی عائشه آیت دا نه غوړي چې د الله شکر گزار بندا جوړ شه د الله شکریا ادا کوم ټول اشپاوی بدامن تر ولا بیا مو عزت منه نارانه متین الله نیوی پکړی
چې په دوی ته خوراکینه ورکول، دولتینه الله ورکول، بنګلې وي، بلډینګونه وي، داس حالات وي چې په روایت شارسي چې یوه موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې ټیم کې نه وروتو الوجه د وجې نه سې ورځې دغسې په نهاره تېرې کړې وي، نه شپې نه ورځې سې خوړلې نه وي. چې کله بهار ووتو مسجد نبوي ته روان ده چې پلیار شي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیدلو، عمر فاروق یې ولیدلو چې ته څرنګه وروتلې، دا نیمه شپه وخت سه، دا تاک وخت سه، دا حالات وخت دا څه کوي؟ اوې ته وایي چې یا رسول الله میش خو د لوجې د وجې نه تند د وجې نه د کېرشې څه وینا چې میش څه خوړلی وای بهار ووتې قسم مې منده کړل شې ورځې یا الله درې شپې درې ورځې نه مې څه خوړلی دي نه مې څه څکلی دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ما دا حالات دي، ما څه نه دي خوړلي، ذاکر نه دغسې وروتلی الوجې د وجې نه خیبینه نه ورتلل. نن خو میش چې ریغه غیشه نه وي، ریغ پیلو نه وي، ریغې سره کړي نه وي، شپی مستې نه وي، په کیر شي بیا زیاړې شریوې ته کې چې نه نن سبزی رغه پخانه دو، نن د کیر مړی خوان نشتا، ذایقه نشتا. هغه داسې درې شپې ورځې نه څه خوړلې وي، نه څه کتلې وي، خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ما دا حالات ته بیا یو صحابي دی چې اصلي لوړ بشي پلونکي صحابي ته بوغ و دروازه وټکوله، چې کله دروازه وټکوله دروازه کولاو کړه څرنګې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا او دعا یا روندي عمر فاروق او ابوبکر صدیق دا روغلی دي، میش خو نه څه خوړلی دي نه څه څښلی، صحابي ته روغلی، انصاري صحابي و. وته کوده کې صحیح شو دروازه کولاو کړه اینا بعد د خجیره ونه لوندې کښنول صحابي لړو تازه تازه خجیره کې کې پاخې او زنا پشیمه په شرکیزه کړې و تر پرې کړې هغه نه بعد سړی به جمعې وته رخصتو ډېر مشهوري به وي پاغه کیم بوخ شه دی وی بوغي به ډېر مشهور وي سړی وي آی به وته رخصته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شجدل چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رخصتل او داسې خوري او شي پاغه ټیم باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ژړل وته ویای چې ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم. الله پاک په قران پاک سے سورۃ تکاثر یو سورۃ تا پاش الله ویای لا تسالون خامخابه پښتنه به قضا یومئذ پاورید قیامت باندې ان النعیم د نعمت پښتنه به زکا دا نعمت صد چې میږي خوري دا خجیره او دا خوږی با د نعمت په لامونه پښتنه کو ودین بعد چې څه غش الولا کړه آی په حق را چې کله هغه وته وروړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوړي او دا خبره وته کو چې دا نعمت دې بل لامونه پښتنه کو. عمر فاروق ډیر زراوار وو اوی ته وی چې یا رسول الله دا سوي میش درې شپې درې ورځې نه څه خوړلې دي نه مې څه څښلې دي بیا چې دا نن دا مړی وخوره دا غش وخوره دا خجیره زه وخوره دې نعمت پښتنه مې مونږ الله کو اوی ته چې خطبه کو درنا اصله دا خو ډېره مشکله ده چې یو درې شپې درې ورځې یو سړي څه خوړلي څښلي نه وي او بیا خالي ورته کښي دي غیشه او لږ کې مړی ورسره خجیرې وي با میش ته خو پیلاوي نه وي یو قسم غیشه بل قسم غیشه سره کړي کابون دا کیرینا پیرنۍ وی چې دې نعمت پښتنه به الله منا کو خفه شو چې یا رسول الله ډېره مشکله ده چې میش الله پاکه په دا امتحان شي کامیابوي چې داسې نعمتې پښتنه کو دا ته خو سره ګرونه دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ویلې نه دې شي پښتنه الله نه کو چې په کیمه نعمت کې خوري په سار شي بسم الله وي په اخر شي الحمدلله وي دې نعمت الله پښتنه نه کو چې کیم په سار شي بسم الله دې ویل دو په اخر شي د الحمدلله ویل دو هغه نعمت په سار شي کيو سړی دا وکو کچره په دغه ټیم باندې سړی دا وی بالکل دې نعمت الله پښتنه نکو نه نه به دی وای و شي پښتنه بل مینا کیږي دای با دا خوروکینا دا گاډي دا پیسې دا عزتینا دا بچون ایوي وسی پښتنه الله مینا الله دې مشت عمل توفیق نصیب کو یا الله میج ګوري نه معاف کې یا الله ټول امت مسلمه ګوري نه معاف کې یا الله حاضر مجمع یا الله چا څه قسم حاجات یا الله پیرای کې مشکلات یا الله خدا په خوشي باندې یا الله بدل کې
یا الله تو نعمتونه په می ډیر زیوتی یا الله په د تو نعمت خدا پښتنه خدا مینا ماوکي یا الله خدا میج بهر خې صبح د کې تو به جنت داخل کی او یا الله په دنیا شي یا الله میج د پریشانای نه وسوتی یا الله ظالمونه ظلم نه خدا میج وسوتی یا الله په خپل میج ظالمون ما کې او یا الله خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل امت پر سمره د خیر دا غونو غوښتل دي یا الله میشته پیرا ایسا نصیب کې چې د کیم شر نه کیم فتنه نه یا الله پناه واستو یا الله میشته پناه نصیب کې او کیم خلق د می جماعت سره مدد کو تعاون کو یا الله په دنیا آخرت سے کامیاب کې یا الله ته می روزي شه لله رب العالمین.